دا خوب خنه ده ایو ده قید اتکڑی دی چخپو تا چوله کی یو اتکڑی کن لازونو تا چوله کی ایو آغا قید چخپو تا چوله کی آغا قید چخپو تا واچوله شی یا لازون تا واچوله شی دا په خوب کې ثبات فی الدین سره کنایه ده هر چې د غل د عربی لفظ خو جو پښتو کې دقه معنا ده پوه شو کې چره یو توق وی مړی ته خوب کې داسو ګوري زما مړی ته چا توقه چولې ده نو دا مصیبت ده ٹھیک شو نبی علیہ السلام د قید تعریف کړ دے او قید چې کوم دی الثبات فی الدین ده قال حدثنا ابن الصباح قال حدثنا متى قال سمعت عمر قال حدثنا محمد بن سيرين وسمع ابا هريره رضي الله عنه قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقترب الزمان لم تكرت رؤيا المؤمن اذا اقترب الزمان کله چې نږدې زمانہ یا خدا د قیامت قریب شي او دیم معنی دا اقترب الزمان معنی دا چې قیامت د قرب نه خدا د چې رز بلند شي کال به دمر وخت لکه میاش لکه هفته لکه چرز اورز لکه ګنټه بس دا درزاري وي پوښ کنه ها لم تکد قریبه بني تکذب رؤیا المؤمن چې دروغ ثابت شي دروغ جن شي خوب د مسلمان ورؤیا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوه او خوب د مسلمان چې دا یو برخه ده د شپږ سریغ تو برخه د نبوت نه اوس ګوره مولانا صاحبہ هغه موږ پرونو وی لکه درویش کاله او شپږ میاشتې دي نو درویش کاله چې په شپږو تقسیم کړي شپږ راځي شپږ کنه نو دا یو جز د نبوت نه خو دې زبانی دی نصر باری والا ډیر خسته کلام کړ دې خو سره د غصې نم کړ دې دا محدثین چې کله غصه کیږي نو دا بیا دوی دا غصه ډیره ناشنای پوه شو کنه لکه مولانا زکریا رحم الله یو ځای کې دی غوسه شه د شیعاګانو ته وای دا تور مخی پوجګنا منحوس چهرو والا دا تک تور مخونو والا دې ځکه نسل باری والا غوسه شوی دی او خو غوسه په ځای کړی دا چونکی دا هندستان کې د پرویزیانو او د مرزایانو خبرې وکړه نو دې مرزایی وای چې نبوت ختم نه دی ځکه چې دا خوب چې کوم مبشرات دي دا د نبوت 46 حصہ ده سوې ده نو معلومه چې نبوت خوشتي کنه اته چې نبی خاتم الانبیاء دی نبوت ختم شو نبوت خوشتي ځکه خو دغه نبوت د شپږ سال ختمه برخه شو خو نبوت پاتې ده کنه نو دې دغه ډیر خسته جواب کوي وای په وجود د جز د شی سره دا لازم نه لازمیږي وجود د کل لکه ای خپل مثال ورکړ دی لکه مثال دای چې یو سړی کرا د ګاډي ټیر وي نو اوس یو چا کړ ټیر پروت دی نو دا دلیل نه دی چې دا جز د ګاډي دلالت وکي وجود د ګاډي چې ذکر ګاډي ومشته او ما شمار چې د ټیر راوړي کور کې بهخي نو تخیل ورته نو لکه مثلا کې دا یو خوب سړی ویني نو دې دا معنی چې جز د نبوت پاتې دي نبوتم پاتې دي بیا دغه لمک ډیر لوی غوسه کړی دا وای چې څوک داسې وی هغه د خرنم بدتر دی خرنم بدتر دی اوس کې یو سړی وی چې الګه یو سړی بدید دی بیا عقل دی نو معنی دا چې دا جز د خر دی دې سمانه چې یو سړی بدید دی او بیا عقل دی انو دې خرنی وجود د جز مستلزم د کل لرا نه دی او ډیر خسته غوسه کړدا هغه څه کې چا کتلی او ډیر خدای کینی نه بیا رسولان لو ګوره غوسه په ځای کړدا او ډیر مزیدار ده جی وما كان من نبوت فإنه لا يكذب قال محمد بس یو منټ 1 منټ وما كان من نبوت یعنی دا خوب چې دی نو دا جز د نبوت ته او هغه شی چې د نبوت نوی نو فإنه لا يكذب دروژن کیږي نه جی قال محمد وانا اقول هذه قال وكان يقال الرؤيا ثلاث حديث النفس وتخفيف الشيطان وبشرى من الله فمن راى شيئا ذكره فلا يخص وين خوبنا بدري قسم دي او حديث النفس اسوام د خیال د انسان د تصوراتي
لکه اس چې تناستی او څه خیالات کله یو خوازي کله بل خوازي کله بل خوازي نو دا څه کله د شپیم خیالات کله یو څه زین تراشي کله بل څه زین تراشي وتخفيف شیطان کله کله شیطان ځان سپې جوړ کی هم زره جوړ کی او تا په رحمت لکی وبشرا من الله او تعذير د الله د رحمتونو وی دي فلا يقصوا ولا حدين چې چا غلط خوب وکړه نو ګوره روت ته نه وای دانه چې بیګار بز سپې شو بالکل نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی وای او ګس طرف ته دي تو کی وال يقوم او پادسینو فليصل درکات مزدیو کی یکرو الغل فی النوم او پیغمبر رسول الله والسلام چې بد پیغانو شي لیدل د توق په خوب کې لکه دا توق سره دا د ذلت نه خراب او حضرت تبا خوشاله د نبی اسلام چې چا په خوب کې ولید قید نمرا ات کړي او یقال القید ثبات فی الدین دا قید کوم دی دا کنایه ده سنه په دین کې د مضبوطوالي نه او په دین کې د کلکوالي نه وروى قتادة بن هشام أبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأدرجه بعض كله في الحديث وحديث عفا یعنی بعض خلقو دې روایت کې دا بعض الفاظ د ځان مدرج کړی دي او بعض روایتو کې دا ټول الفاظ د حدیث جز دي جی وقال يونس ولا أحسب إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيد قال أبو عبد الله لا تكون الأغلال إلا في الأعناق باب بس لا تكون اغلال د غل جمع وی غل نی مگر په اعناقو کې وی لیکن دی باندې علما وی چې دا غل اطلاق کله کله په بیړو باندې هم راځي دي ځکه د ترمذی کې وتا سو حدیث ویلی چې دا هغه کې ترمذی کې غالبا 53 صفحه ده 53 صفحه ده او پای کې دا خبره ذکر ده ونه شي چې الکه دا خوب لیدل چې کوم دی نو دینه دا نه معلومیږي چې دا شپږم سرختمه شپږ سرختمه برخه شوا لہذا دې سره بقات نبوت ثابت شو بلکې نبوت قد تمت علی النبی صلی الله علیه وسلم تو ګور ترمذی جلد ثانی صفحه 350 باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات وبي قال حدثنا الى اخر هذا عن انس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي قال فشق ذلك على الناس وقال لكن المبشرات وقالوا يا رسول الله وما المبشرات قال روي المسلم ويجوز من اجزاء النبوة باب العين الجارية في المنام باب العين الجارية في المنام باب د په بیان د رواني دواني چيني د ابو په خوب کې الکه چې ته په خوب کې د چا د پارو ویني چې د فلان کې یو چینا روانه ده چینا بهږي او شي یا په خپل کور کې چینا روانه وګوري دا د علم او د دین نه تعبیر کې دي شي او دا حدیث موږ مخکې ویل دي هغه صحابي په باره کې چې ما په خوب ویلید چې دا لکه یو چینه ده او هغه روانه ده نبی اسلام دا دغه اعمال مقبوله او اعمال نافعه تعبیر دي جی دوار لنا عثمان راوالو تمنتا یعنی اورسید په قسمت زمونږه ومرزنا من دغی بیمار کرسی کولا فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك فشهادتي عليك لقد أكرمك الله قال وما يدريك قلت لا أدري قال أما هو فقد جاء اليقين إني لأرجو له مرق والسلام والله ما أدري وأنا رسول الله ما يقول بي ولا بكم قالت أم لا فوالله لا أزكي أحدا أباده قالت ورأيت لعثمان في النوم عين تجري فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ذلك عمله يجري له یجری له ین داغ عمل دی چې دی له داغي اجر او ثواب جاری کوي باب د په بیان د وخت کولو د ابو د کوینا تر دې چې سیراب کی خلق لرا معنی یو سره دی چې په خوب کې ویني زدي کوینا ابو باسم
او ناسمو او به تقسیمو او ټول خلک کوم دی په دې وبو سره سیر شو دا کنایه د علم نه ده او دا کنایه د اجرا د فیض نه ده اګه یو سړي چې خوب کتلو د طالب ګره په زمانه کې دوره حدیث کالو خوب لیدل چې ډیر لوی دریاب دی او تک کشنی وبدي او داغي نا مخامخ چې ګوري شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحم الله دی او تک سپینه کپڑے اغوستي دي او د قرآن درس شروع کړی اوس دا سړی وي چې د شیخ ته وځ څنګه رسم دا خوبري او تک کشنی رڼې وبدي څنګه لاړ جاز شناز لامبو نشته نو چې کتل نو په دې لارې باندې غاړي ته یو لار وا چې دې لار شیخ القرآن صحیح رحم الله سره کې ناشته هغه درس کو یو حدا پور چې درس وکړ بیا هغه فټه دې کسته ټیلولا بيزه خو در نظم دا مخې صورت ته زه ته ورسو خوشوي هغه مخې صورت هغه درس وکړ بیا هغه کسلار شو القرآن صرف سره اداري دا خوب چاري دلې دا خو ډېر خوش قسمت دی مې په زوم یو مرګره وي آی لیدل دی شیخ وي دا ډېر خوش قسمت دی دا څوکا چې زما په تدې د محبت سلام وایو رغې ته چې وای چې تماس خراش نو په دې خبرو کې ما تاسو غناس دي دا خیال دی ان دارانی وب چې کوم دي کنه نو دا ډېر لوی البته خیرنی وب په خوب کې مصیبت دي وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن كثير قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا صخر بن جوير قال حدثنا نافع بن عمر حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا على بئر ارجو منها اذ جاءني ابو بكر وعمر فاخذ بكر رضي الله عنه ذنوبا او قال ذنوبا وفي نذر ذوق فغفر الله له ثم اخذ ابن الخطاب من يد ابي بكر فقال في يدي ضربا فلم ارى ابقاريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعتن. ایک منٹ دا روایت پوسټ تدریج زلوي ان شاء الله او بیا ان شاء الله مخن کې مسئلہ دعوا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای بینانا علی بیر خوب میکته یوره زده کوی په غاړه ما ان جو منها زده کوی نو وباسما په بوکو او خلق باندې سکوما اذ جان ابو بکر و عمر ناصا په ما سره شیخین رال فاخذ ابو بکر الدلوا صدیق اکبر مان بوکا واغستا فنزا ذنوبا او ذنوبین دوبو کی وخت لیا یو وخت لا وفي نظره ذوفن چې ما قتل نو وکلو کې د کمزورتیا وا او به خو وکلی خدا چې قوت سره نه لګ ذوف وبکه فغفر الله له الله دې معاف کی الله دې درجات بلند کی بس بیا وی ثم خذا ابن الخطاب صدیق عمر سے واغص من ید ابي بکر لا ابو بکر نفست حالت فی یدی غربا دا وړه بوکا چوا پلا عمر کی یو لوی تو جوړ شو لوی بوکا جوړ شو پټه بوکا فلم ارى عبقري من الناس مانو لذل یو طاقتور دخل قنا یفری فریه یعمل کعمله یفری معنا یا یفری چې کار کو مهنت کو فریه په شان د عمل د عمر باندې یعنی ډیر طاقتور لکه یو مضبوط انسان چی او غټه بوکه خپ جرأت سره په شجاعت سره او په قوت سره او باسي حتا ضرب الناس بعطن ترې پوری چې اوس کول خلق ضرب الناس یعنی اورسدي دا وبدي خلق ته بعطن په دکوالی د دوچو سره عطن هغه لوخي ته وی چې کوم لوخي نه دا ساوري وبس کی ایته موږ دوچو ویو تردی چې دا دوچه بالکل لبریز شوا د کیدا او ساوی راضی او بسکی او دا دوچه ډوتی شيږي نه او ډېر په قوت سره دې سړي دا کار وکړ لیک صبر وکړه مقصد بیان دین دا معلومه شو چې د عمر خو رجل عبقری شو او صدیق اکبر په راخلو کې عمل کې ذوف راغی نو آیا تعبیر د ذوف دین نه حالانکہ صدیق اکبر دین یعنی هغه عمل خطول نه اقوا عملو تو بعض علماء لکه استاسو مواشی صاحب وی چې دې کې اشاره وا خلافت ته عمر سے تا اے
خلافت صدیق جو د دې انتخاب کې ظوف هو په دې باندې شورا او په دې اختلاف هو او څنګه لکه تاسو مخ کې وی مهاجر وی چې امیر منا او امیر منکم تښه او هغه بیا وروسته او مشورې سره او په دې دغه سره صدیق اکبر ته خلافت پاتې شو ورایو خلافت عمر لا بامر صدیق به حکم صدیق چې ما نه پس عمر دی او دی به خلیفہ کوي باقي عبقریت پیدا شو یو دیو خبردار چې ذوفی خلافت ته اشاره ده صدیق اکبر په زمانه کې خلافت کمزور و ځکه دا شپږ میاشتې لګو کنه او په دې کې چې کم دین هغه مسلمه کذاب راغی اسود عنصر راغی او دا نور بدبختان را لغی سره جنگونه او کفر من العرب د منکرین زکات جنگونه نو په دې کې صرف دې خپل اغزان سنبالو د مسلمانانو حفاظت او د مسلمانانو امنیت قائمو وکړه چې عمر خلیفہ شنو خلافت لسو کالو زیاتو او پای کې فتوحات مشله پای کې د اسلام هغه قوت پیدا شو نو عبقریانو کنا چا شدت او قوت دنیا ته کار کړی شو ٹھیک شو دی باب نزل ذنوب من بزرفين اقا روایت به بیا راوړي باب د بیان د وکړو دی او بو کې یاد دو د کوینا بزوفن سره د کمزورتیا نه وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى عن سالم عن ابي عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وابي توفي ابي بكر وعمر قال رايت الناس يجتمعون فقام ابو بكر فنزل ذنوبا او ذنوبا وفي نزل زوف والله يغفر له ثم قام ابن الخطاب فسحرت غربا فما رايت من الناس يفرش فريه حتى ضرب الناس بعثا وبه قال حدثنا سعيد بن نصير قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد ان ابا هريره اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا رايتني على قريب وعليها دلو فنزل على قريب زد یو کوی نه چاپیر او قریب هغه ته چې خاورو وخت کړی شي یا د غار جوړ کړی شي ثم خزر ابن ابي قحافه فنزل من ذنوبا او ذنوبا وفي نزل زوف والله يغفر له ثم سحرت غربا فاخذ عمر بن الخطاب فلما راى عبقريا من الناس ينزل نزل ابن الخطاب حتى ضرب الناس بعثنوا باب الاستراحه في المنام باب دې په بیان د طلب د راحت په خوب کې چې خوب کې لکه تا د آرام ملاوي شي انو دام سره سکون دلیل دی وفي قال حضرت سعد بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام انه سمع ابو هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم رايت اني على حوض الناس كي الناس فاتاني ابو بكر على حوض ز په یو حوض باندې ما اوس ګوره دې ځکه اشکال دی یو روایت کې راځي چې زه د کوی په غاړو ما دا اوستاوي 1039 رأيتني على قليب الته د کوی په غاړو ما او دلته وی چې رأيتني على حوض زده حوض په غاړه باندې او دغه روایت بتا ترازی په 517 صفحه کې 517 صفحه تو ګوره 517 او دې ځکه ګوره 517 صفحه ګوره دا عبدان والروایت ګوره قاسمیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول بینما انا نائم رایتنی علی قلیب علیها دلون فنزعت منها ما شاء الله ثم اخذ ابن قحافه الى اخره التم قلیب دې دلتم قلیب دې او اوس دې ذکراګه چې غسی شه دې حوض دے نو علماء لکی چې مراد دې حوض نه هغه حوض په معنا متعارف کې سره نه دی حوض په معنا متعارف سره نه دی بلکې مراد دې حوض نه دوچا دا مراد د حوض څه دی دوچا خو پیږي کنه چلو اسنا صفاتان ابو بکر فخذ درو من يدي ليرحني فنزع ذنوبا ليريحني جمال راحت راکی الاستراحة في النوم ترجمة الباب ثابت ولا يقول له فاتى من خطاب من فخذ منه فلم يزل ينظر حتى تولى نطوى الحوض يتفجر باب القصر في المنام
باب دې په بیان د لیدلو د یو لوی محل په خوب کې. اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوب کې محل ولید او ډیر خستو او د هغه محل په سیم کې یو خستو قجرا د حسن و جمال نه ډک یو زنانه واغي عدس کو. نبی علیہ السلام چې بنگله خو می ډیر عجیبه خوښه شو. تاسو مې وک اراده مې وکړه چې دې بنگلې ته دن نشم. تاسو مې وک د چا د عمر د ماغه خفشي ډیر غیرتی سره دی. ایزما په کور کې ستل تکاته. ارزرا الله. اچرال سارچ نبی علیہ السلام عمر په جړا شو. په الله پیغمبر پتا به غیرت کوه. ته زموږ پلار نه پلار خو د اولاد په کورونو کې ګرځي کنه. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا قال حدثنا وكيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابن المسيب ان ابا هريره قال يا بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا نائم رايتني في الجنه فاذا امراه تتوسل الى جنب قصر فقلت لمن ايه بنگلي غار تناسو عدس کو مزبه قال ابو هريره فبكى عمر حتى ثم قال عليك بي انت وامي عليك استفهام انکاری آیا پتاسو اغارو یا رسول الله بی ابي انت امي مور پلار می پتا زار شي پتا به څنګه غیرت کوه دا چې سم ملا شي د ستا پوج ملا شي. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معتمر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنه فاذا انا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا فقال رجل من قريش او قلت دا رجل من قريش عمر سيف دي لما ارى من غيرتك قال وعليك امر يا رسول الله باب الوضوء في المنام. اقریوات بیا راوړو چې خزې لیدلې واغې اتس کو معنا دا شو چې الکه په خوب کې اتس کول دام چې د خ خوب دی ځکه چې اتس عبادت ته کنه او عبادت چې په خوب کې ګوري نو دا د انسان د کمال نه خوي. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن وكيل عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم رايت في الجنه فاذا امراه تتوجه الى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قال لعمر فذكرت غيرته فولدت وزن فبكى عمر وقال عليك بابي وامي يا رسول الله اغار باب الطواف بالكعبه في المنام. دا حدیث هم کې ویل یعنی طواف په کعبه خوب کې چې تو ویني چې د کعبه طواف کو نو دام لوی صفات دی. چالي درسه کاریو خوب دي چې موږ التطری ټول کعبه شریف تاسو طالبان چالي دلو کنه چالي دلو کنه تاسو په وای کنه خلک ګمړي دي شبیر ما دا الته لازم جت کې ما چې ها جی آتا د دعا کوي تعرض نه لري ذاتیک دا نو تاسو خوب لیدل چې موږ بیت الله شریف ته تلیو اټول پکې بخاری شریف وایو دا څه مو بخاری و پکې ها زینب خیله کمال تاسو څنګه لیدل مشاور سرکار سبق وي طواف کو بس دغه څه کا طواف په خوب کې لیدل عبادت ته او مقبولیت ته. جی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سليمان الزهري قال اخبرني سعيد بن عبد الله عن عمر ان عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم رايت اطوف بالكعبه فاذا رجل ادم سبت شعرين بين بين رجلين ياتي فراسه معا سبت الشعر وایا یعنی پرتو وختو والا بین رجلین او دې تکیا لګون کې په میاں د دوه کسانو کې او سر مبارک نه چې وي اختصاص سیدل اعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. ابن قطن چې کومونو دا یو کافرو ویو ابن قطن رجل من بني مستلق من خزاعه حاشل کی چې هلاکه فی الجاهلیت دا ابن قطن چې په زمانه جاهلیت کې مړو او بالکل بده هغه شی وینو بالکل هغه شی نو. اوس دې کې اشکال اما کې شو دی جواب شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې فرمایي چې د دجال حرمینو کې داخله بند را په خوب کې پیغمبر اسلام ولید چې دجال د کعبه نه طواف کوي. یو جواب دا چې مراد نه عین کعبه نه ده او د کعبه نه مراد دین دی. نو انسان د دین د پاره طواف کوي دغه د نشر د پاره او دجال به ایمان چې دی چکر به لګي په دنیا کې د دین ختمولو د پاره او کعبه مراد دین دی.
دویمه خبره ده چې د پیغمبر علی السلام په حدیث کې راځي چې کله اسلام به غالب شي او کله چې قرب قیامت نو دجال به طاقت نه چې دې زین تراشي ممنوعیت د دجال چې کوم دی په قرب قیامت په زمانه کې دی چې کله به تقابل د عیسی او د دجال راځي اذا طاف له غیره فی النوم بیان دغه چا چې ورکی خپل جوټه په خوب کې بل لرا او دام لوی کمال دی جی وفي قال حدث يحيى بن وكيع قال حدث لسان وكيل بن شهاب قال اخبرني حمزه بن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم اوتيت بقدح بلبن اوتيت بقدح لبن راوړل شماته او پیاله ډکه د شاودونه فشربت من حتى اني لا ارى الرجال يجلس مع بيت عمر قالوا فما هو يا رسول الله قال العلم باب الامن وذهاب الروعي باب الامن باب د بیان د امن وذهاب الروع او ختمېدلو د یری فل منام په خوب کې لکه ګوره مثال په تور سره تا خوب کته او په خوب کې لغونی تا ته اول وخت کې څه مشکلات ښکار شو او پس هغه نه بیا تا ته راحتون او سکون راغی نو دام خو خوب دی جی وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا صخر بن جويرة قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال ان رجلا من اصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقصون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وانا غلام حديث السن وبيتي المسجد قبل ان انجح فقلت في نفسي لو كان فيك خير لا اتى یعنی وبيتي المسجد من زما رز شپچوا نو په جمعات کې به تیرې دل دان زما کور په جمعات کې یعنی زما اوسېدل په جمعات کې لکه ستا کور څه چرته دی جمعات ماته په جمعات کې اوسېږي راوسېږي مالا نکاح نو کړي فلما استجاب لنا قلت اللهم ان كان تعلم ان كنت تعلم في خيرا فارني رؤيا نو حضرت ابن عمر وی چې ما یو ورځ الله مې ربان ته درخواست کوي اے الله ان كنت تعلم في خيرا چې ستا په علم کې زه خیمه او ستا په علم کې زما کې خیر وی فارنی رؤیا ما ته خوب کې وایا ما ته په خوب کې ما ته په خوب کې زما ځان ښکارا کا سبحان الله ګوره عبد الوارثا دغه ار وخت دا تمنا و چې الله راضي شي او موږ په کوم په خدای کې موږ چې صبح خورو او صبح کوو دغه وي د دې چې مې کته ناسې مې زین تراله ما دا خزه نه ده اول هغه رفیقه ده چې سویل د جمعه ته دلم نه لري کوي پوښی کنه اچھا نو ورځې جمعات کې وما او چراله بیا کوت لاړم ورل انجل فبينما انا كذلك رجال ملكان في يد كل واحد من حمد معكم من حديث يخبراني بي وانا بينما اقول الله اللهم اني اعوذ بك من جهنم ثم اوليان الذين ملكم في يدي مقمعه من حديد مقمعه من حديد بیا ما تخکارش و یو فرشتہ چې په لاس کې مقمعه مقماسه ته وي د دې درې وار ترجمه لیکي کوړه پیجنې دورا یا ګروز پیجنې آکه غني هتوړه سټک پیجنې سټکې لاس کې یا سټکېو یا پل کو خوشي آی راغستو فقال لم ترى نعم الرجل انت او چې زه ما چوکت ما باندې خوف راغی ما ته لم ترى نعم الرجل انت لو تكسر الصلاه ډیر خسرې کې د شپې عبادت کول ډیر تر دې په ادرو لمدوی په غار د جانم امتویتون دا جانم چې دا راغون کړي شو راټول کړي شو کطیل بئر په شان د سجل پر شان دران غستو راټولو د خلید کوي دا نه کنه دا له قرون کقرن البئر او دی جانم د پاره بوتانو په شان د بوتانو د کوي دا بوتان دا دیوال نشي دا بل پاس په بوکا چیک دي کل قرنین ملک بیدی هر یو قرن باندې فرشتي په لاس دی کې مقمحه من حديد یو سټکه یا ګروزو دا اوسپنه او مولدل په دې دوزخ کې کسان معلقین ظلم کړي شي په سلاسل په زنجیرانو رؤوسهم اسفلهم او سرونه کتو لک زرندو په بروي سرونه کتو عرب فی رجال من قریش او ما پای کې بعض کسان لیدل د قریش مشرکینونه فانصرفوا بی عن ذات الیمین زی بوت لما
دی جهنم نه خي طرف ته معنی یاد شو جهنم نه د خي طرف ته بوتلما ها زرا المصار چې خوب می خور ته بیان کنه زما خور نبی علیہ السلام ته بیان کړه نبی علیہ السلام ان عبد الله رجل صالح د دې نه سره نه نافی فلم یزل بعد ذلك یکثر الصلاه نو یکثر الصلاه الله دې موږ توفیق راکړي چې مزونه ډیر کوي نفلونه ډیر کوي ذکر او اذکار ډیر کوي انسان چې کم دې کنه زموږ استادو هغه به دا فرض خو دي قرض او درجه ملاوی په نوافل باندې و زما ته 10 روپۍ دي ته مال راکې 10 روپۍ راکې زه به څنګه را دې کوم څه چلو شو او چې 10 روپۍ قرض دربانی او ته مال 100 روپۍ راکې لکه پرون چې دې لوټ کړو بیا ونه کېدا ٹھیک شو کنه اردا احسان دې ځکه دا خو نه فل دی باب الاوزار الیمین فی النوم باب الاخذ على اليمين في النوم معنی یاد ځکه د معنی د نیولو کومه نو دې کې به اشتباه راشي زه مان کوم باب دې په بیان د بوتلو په خي طرف سره په خي طرف په خوب کې باب دې په بیان د بوتلو خي طرف ته په خوب کې بس استاد وسوي کنه چې جهنم نه په خي طرف بوتلو خي طرف کوم طرف ته جنت ته کنه نو باب دې په بیان د بوتلو خي طرف ته په خوب کې دا اوس معنی کې اشتباه را نه اوس معنی الاخذ على اليمين اے نیول د خیلاری اوس پښتو ترجمه نیول د خیلاری دا سره په خیلاری لار نو په خیلاری لار نو ځکه په خیلاری لار وځو کنه وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عمر كنت غلاما شابا عظما في هذه النبي صلى الله عليه وسلم فكنت ابيت في المسجد وكان من راى مناما قد سال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اللهم ان كان لي عندك خير فارني مناما يعبره لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمت فرايت ملكين اتياني فانطلقا بي فلقيهم فارني مناما يعبره لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله داس خوب را توخیا چې زما پیغمبر مال دغه تعبیر خو فلقيهم ملكنا فقال لي لم ترى انك رجل صالح فانطلقا بي الى النار فاذا هي مسجد الكبير واذا فيها ناس قد عرفت بعضهم فاخذ بذات اليمين فلما اصبحت ذكرت ذلك لحسد فزعمت حفصه انها قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاه من الليل قال الزهري وكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاه من الليل باب القدح في النوم باب د په بیان د لیدلو د پیاله د علم او پیاله د شاودو د پيو په خوب ګوت حدیث ویل مقرر کوي امام بخاری ته اوتيت بقدح على لبن فشربت منه ثم اعطيت فوزي عمر بن الخطاب قال فما اوت يا رسول الله قال عليهم باب اذا ترى شيء في المنام کله چې یو شی په خوب کې واجوزي هغه پرنه روایت ته چې حضرت ابن عمر سے وی چې ما درې خمو یو ټوکړو لیدا او چې کله ما اراده کوله چې آل تلار شم نابوالو ته جی وبه قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن عبيد عن ابن عبيد بن نشيد قال قال له عبيد الله بن عبد الله سالت عبد الله بن عباس عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تذكر فقال ابن عباس ذكر لي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم اريد انه وضع في يدي سواران من ذهب اريد ما ته خوب کې خوده شو چې وضع في يدي سواران کې خوده شو زما پلاس کې دو بنگړي من ذابند سرونا فقطعتهما ما دا ټوکړې کړل او په یو روایت کې راځي ففزعتهما نو ما رضا کړل بیا ذات فاذن لي نو ما تو کوم شو فنفختهما نه ما فوکړې اول می ټوکړې بیا مې ناوالو تل فاولتهما كذابين نو ما دې بمرو تعویل وکړ تعبیر چې هغه دو درو جنان دي یخرجان چې دوی براوزی فقالوا بيد الله حدما العنسي یو دغین عنسیو اسود عنسی اور دی تبذل حمار وی دی تبذل حمار وی ٹھیک څنګه د دې وجنه دی تبذل حمار وی چې دې په شان د حمارو ولید خرو چې کله به دې ته چایو چې الله ته سجده وکړي دې به سر دای به سجده وکړب ته دې به سر به پزما کې باندې نه خود او بیا دې د نبوت دعوه کړې و پوه کنه
او ځکه ستا دی عاشق راځي خدا یاد کا عاشق تو ہے 11 نمبر عاشق ہے احد من انسیو فتح العين المهملة بسكون النون وبالسين المهملة اسمه الأسود الصنعاني وكان يقال له ذو الحمار لأنه بس ٹھیک شو دغه ایک ما مقصد اکثر داخله کوئی لانه علم حمار نه لانه علم حمار دی ځکه چې د خر معلوم کړي او پی جن دې چې د خر دی ولی اذ قالوا اسد يحفظ راسه نو فیروزی دیلی میراغ ڈنڈتی کا پیسا ستا تو خرطو کنه بازم ماشاءاللہ والآخر مسلمة باب إذا رأى بقرة تنحر اذا رأى بقرة تنحر کله چې خوب کې ته غواوی نه چغه علالول شي یا په خوب کې علال غواوی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هوته نو علال غوای کتلې و او چې یو غوا مې علال کړی دا بیا تعبیر کړو چې زما د صحابه کمزورتیا ده او چنانچې توره وهلا د توري یو مګو ته شکړو پاکړه وایو نو دینا یو پاکړه والو تا فاول قاضیمتن بیا می چې وهلا نو هغه خش برابر وا نو فاولتها فتحا ونصرا نو الوقت کې خلق ونکان للمؤمنین جولتن مخ تاسو ویلې ده او البته کې بقره په خوب کې لیدل و ها او هی قال حدثنا محمد بن الله قال حدثنا ابو سمان عن بريد عن جدي ابي بكر عن ابي بكر وراى النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت في المنام اني اهاجر من مكه الى ارض بها نقل فذهب واهلي الى ان هل يمامه او والی یعنی زما خیال لار چې دا یمامه ده او حجرا یا د حجر زیده هغه په حقیقت کې مدینه او یثرب والله خير فیزاه والله خیر معنی سمانا او دې کې سوال کوه اے خوب کې مې واولی دلا اوس والله خیرنا معنا والله خیر اے ثواب الله خیر للمقتولین مطلب اوس چې صحابه خو شهیدان لیدل دا خو د مسلمانانو تنزل وې دې شهادت کې بظاهر تنزل اخکار ده حقیقت کې دا خیر او کله اجر سبب زید اجر او ثواب الله المؤمن يوم احد واجر خير ما جاء الله من الخير وثواب الصدق الذي اتانا الله بعد يوم بدر باب النفخ في المنام اغه نفخ فی المنام یعنی یو شی فوکل لکه اوس حدیث کې چې حضرت ما بلاس کې سواره نو قتل دا مې ما کې ټوکړه ټوکړه کړ او بیا مې ول فوکې ورکړ لار الوالو تل جی وفي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا به ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون السابقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم اذ اوتيت خزائن الارض فوجاء في يدي سواران من ذهب فكبر علي واهمني فاوحي الي ان انفخهما فنفختهما فاولتهما الكذابين الذين انا بينهما صاحب الصنعاء وصاحب اليمامه باب اذا انه اخرج شيئا من كوره باب دې په بیان د دې خبرې په خوب کې یو سره یو شیو ګوري چې او باسي د یو زینا او کورا په معنا د ناحیه ده یو شی د یو ناحیه نو باسي او وی اوسه په بل ځای کې بس لازمدار کار په اسکنو وی اوسه په بل ځای وی اوسه پیژنې اصول پیژنې پاتې کېدل یعنی وی اوسه په بل آبادو خودنه مکنه دا مدینی مصیبت او الله پاک د مدینه را اوچت ک یو بدرنګ په خزه په شکل باندې او جحفه محیا تو رسوله دا اوس چې حقیقت کې وبا وکنه د مدینې نه راو وکړل شو په محیا او جحفه کې څه شو او اصول شو نو خوب کې چې تووینه شي انه اخرج الشيء من كوره چې او باسي په خوب کې یو شی د یو کلی د یو غاړینا فاسکنه موزن اخره ورغه او سه په بل ځای کې لکه مدینینا و بایر او وکلا او په محیا کې يهوديانو په علاقه کې پاتې کړی شو
جی وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا اخي عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبه عن سالم بن عبد الله عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت كان امراه سوداء سائره الراس خرجت من المدينه حتى قامت بمحياها وهي الجحفه فتاولت ان وباء المدينه نقل اليها وبا د مدینی او چته کړه شو د مدینې نه دی جحفه کې خوده شو د يهوديانو کله دي تباہ برباد. باب المرأة السوداء باب د په بیان د ذکر دغه توري خده دغه دا چې مدینه وخلوا دغه دا وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر خدا فضل کې وبا وا په شکل د توري خده وا معلومه قال چلو حدثنا مزيد بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه رايت امراه سوداء سائره الراس خرجت من المدينه حتى نزلت بمحياها فاولت ان وباء المدينه نقل الى محياها وهي الجحفه باب المرأة في سائرة الراس وبه قال حدثنا دقه خزر سائرة الراس دا وبا چې وا په شکل د توري خده وا او داسې پراګنده وختو والا معلومه شو چې دا ببرني ببر سره د لوی مصیبتي خدای دې تراکی د پټی له خدای داسې طلاق ور کړی دی لکه چې طلاق مغلظ وي حرام شه کې دې کورونو کې دا زنایټو د پټه په سره بالکل مصیبت جوړ کړی جی وبه قال حدثنا ابراهيم بدي کې بس فخري ابن ابي اويس قال حدثني سليمان عن موسى بن عقبه عن سالم عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت امراه سوداء سائره الراس خرجت من المدينه حتى نزلت بمحيا طويل الجحفه فاولت ان وباء المدينه قيل الى باب الازار دغه نه کې چې دا د خاص شی وکنه د دې بدینم چې دین پرده چاته کړي وا او یو خاخکاری نه بل داسې خسته شی نه دی کینی دیا سرخی پوټر به ولا کړه په ستوانه اواز استاد د زنو مات شکر باز چې دا وخت خدای نه راولي خاجي مخکې باب الازار انه هذا سيفا في المنام ازار انه هذا سيفا في المنام یو شخصیت یو سره ذکر نه چې دا خود پیغمبر علی السلام قتل دی نو یو شخصیت وویني تورا شغیره حرکت په خوب کې ور کړی تورا غس یو داسې را چولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوب کې تورا اوچا تکړه او دا سره आवाज ولا ناول ماته شو شکړه ماته شو او بیا چې आवाज چولنو غنیغه شو برابر شو ناول د شکست اشاره شو بیا دیم فتح ته جی وبه قال حدثنا محمد بن الله قال حدثنا ابو سمان مولد بن عبد الله بن ابي برده عن جدي ابي برده عن موسى عن ابي موسى وروى النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت في رؤياي اني حذرت سيفا حذرت سيفا ما اخذل ترى فن قطع صدرون دغه سینما ته شو سینه جماعت تاسو د خپل پښتو کې سوې مغه شکرت والو تا کاندا وشو او کاندا وکړه اصل چلو فإذا هو ما أصيب من المؤمنين وما أخذ ثم حزته أخرى بعد أحسن ما كان فإذا هو ما نو چې سم بیا می داسې راو خذولا نو کانډاو برابر شو بالکل لکه چې نیوي تورا را واجتماع المؤمنين باب من كذب في علمه باب دې په بیان د مزمت تغه چا چې دروغ ویلي په خوب کې لکه ګوره خوب چې څنګه وګوري نو دغه سوا په دې سره دروژن بشي او درجه دې نو چتیږي لکه نجس الفاتری چې دی دې وکړه خوب کې اخبار کې وی اورځي نبی رسول الله مال راغلو خوب کې بیا وی کړو نبی اسلام ما څنګه تر راغلو او نبی اسلام ما څنګه تر راغلو پونه شو مولانا سیوا نو دې سره دې خپل قیمت سوا کی حالانکه دا سبب د ذلت دی ځکه دروغ ګناي ګناه دی بیا ولي ګناه کوي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ايوب عن كلمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم معنا پکې من تا هغه چا چې داوو کړپلی دو د خوب بس دلته کو تکلف دګر معنا هغه چا چې داوو کړپلی دو د خوب خود کته د نقطې معنا کومه هغه چا چې جوړ ک ځان نه یو خوب او تا خوب نه کتلې او تو خپل مقام چته او تو چالکا بیگام خوب کې مدینه او کته کنا او بس نبی علیہ السلام روزه مبارک او بس تاسو ولاړو خوش کنا او خلبوی چې عاشق رسول دی او تا پکې نه قتل نو دا خوب نو تحلما سمانه وکاو تکلس سره خوب جوړ کړل ان شاء الله كل فايات ربنا شهيرتين ولن يفعل ومن استمع الى پوه کنا یو توجه کا خرورا لم يرد خوب نور دره
کل فن فرض د قیامت بده مکلف کړي شي ان یاقد بین شعیرتین چې دې غوټه واچي په من د دو دانو د وربشو شعیرتین ماته وختو وای وختو غوټه راځي پوجګنه وختو کې غوټه باقاعده راځي دا وګوره نو دې کې ته غوټه چې نو باقاعده غوټه راځي شاعرینو کې غوټه نه راځي پوجګنه شاعرین غوټه راځي په دې موبایلو کې ته غوټه واچو تعالی دوه راکو نو دغه غوټه څه راځي پوجي خو دې ساده ده کنه یار الفی په څه لګوي غوټه شو وکنه او نو ورپښو کې غوټه نه راځي نو دقه سی بده په یو داس عمل مکلف کړي شي چې دې بچر نشي کوله ها ٹھیک شو کنه مولوی صاحب او یفرون منه معنا ولن يفلوا من استمع الى حديث قوم هم لو كارهون واغه چا چې وکي غديو خبر دی قوم ته پتا سي حال کې چری بدګنون کیو یا یفرون من دینه تخدیدون کیو ایتله دی یو خبره صب فی اذنه وا بول چې دی په وژنو کې الان کو قلای سیسا پیانه قلای پیانه وکه بس سیسا یا قلای واچول شي دې بشه ناوري هغه چا چې جوړ کړو فوټو نو او سزا ورکول کې وکلفا او ته مکلف کړی چې ان ينفخ فيها چې دې په ګروه واچي وليس بنافخن کبر شي ايوب وقال كتب حدثنا ابو عن قتاده عن كلمه عن ابي هريره قوله من كذب في رؤيا وقال شوبان ابي هاشم الرماني قال سمعت كما تقرا ابو هريره قوله من صور ومن تحلى ومن استوى به قال حدثنا سعد قال حدثنا خالد عن كلمه عن ابن عباس من استمع ومن تحلى ومن صور انه تابعه هشام عن كلمه عن ابن عباس ما شاء الله مسلم قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر عن ابي عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان افر الفرا بشک بدترین د دروغنا افرا درو الفرا په درو کې ان یوریا عینه چې یو سړی خی خپل سترګو ته معلم تریا چې زړه نی کتلی انا څه شو چې ته کوشش کوي چې ته خپل سترګو ته خو یو داسې چې ساده نه کتلی مانه څه شو خیت خلق ته هغه شی چې تا کتل نه دی خوب دې کتل نه دی او چې مدینه کې ناسمه جی باب الازار اعمال ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها ګوره استاد په دې کې نصیحت درکې انسان دې خیالات ته خوب کې مختلف راځي کله چې ته په خوب کې او داسې شی ویني چې دغه بل خبرول مناسب ني لکه تاسو خپل غم ویني پریشانی ویني صعب ویني نو بیا ازار ما یکرو فلا یخبر بها اچاته بنوي نزویت نه مورته نه پلارته نه خزت اچاته بنوي ولا یذکرها او په مجلس کې به دغه ذکرم نه کوي بلکې سارا پاسری ګس طرف ته بدلی زلتو کی اور اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په اخلاص او په توجه سره وای په مراقبه سره وفي قال حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا شعبان عبد ربه بن سعيد قال سمعت ابا بكر يقول لقد كنت ارى الرؤيا فتخرجني حتى سمعت ابا بكر يقول انا كنت ارى الرؤيا فتخرجني حتى سمعت النبي يعني ما بکر خوب ولید فتمرزني نزبه نا جوړ کړم معنا پریشان بشم پریشانه سره بیماری راځه فاذا احدكم يحب فلا يحدث تردی چې ما ولید خوب نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتوي اذا احدكم ما يحب فلا يحدث به کله چې ویني تاسو یو خوب نه بیانوي الا من يحب مگر هغه چاته بیانول شي چې کوم سره تب مینا کوي چې چا زستا مینی او دغه تبتت هغه ته تعبیر خراکي وزرا ما يترك لك بالله من شر ومن شر شيطان وليذكر صلاه ولا يحدث بها احدا فانها لا تزور من دا رؤیت د خوب خفقیګه تعالی تکلیف نشي درکوله جی وبه قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه سمع رسول الله يقول اذا راى احدكم الرؤيا يحبها فان امن الله فليحمد الله عليها وليحدث بها واذا راى غير ذلك مما يكره فان امن الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لاحد فانها لن تزره باب من لم يرى الرؤيا لاول عادل اذا لم يسر
ماشاء الله. باب من لم ير الرؤيا لاول عابر اذا لم يصب. توجه کا باب دې په بیان دا غچا لم ير الرؤيا چې نی غن له خوب لاول عابر په زمانه اول تعبیر کوونکی باندې اذا لم يصب چې کله دې په حق ني براتنه تعبیر دې معنی دا شو من لم ير بیان دا غچا چې نی غن له خوب لاول عابر په تعبیر د اول تعبیر کوونکی اذا لم يصب چې کله دې په حق باندې نو معنا تا خوبولې د ایو سری تعبیر وکړه او تعبیر صحیح نو کړي او تا به یقین نه کړ دا خبره ده. او عابر ګوره په معنی د سره معبر دی معنی تعبیر کوونکی دی. وبه قال حدثني ابن مكي قال حدثني سعد بن سالم بن شعبان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس كان يحدث ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني رايت الليله في المنام ذله ترتب السمن والعصر فارى الناس ګورم به توجه کرو توجه کرو. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. و یو سره راغه او نبی اسلام ته چینی رایت الليله مان د شپې خوب کتلو سشه ذلتن یو صاحبان دی یو ورزدا تنتف السمن والعسل چغین اساسی غوړی او غبین الله ورز را قتل دا او غبین اور غوړی ته اساسی فار الناس نو ګورم ز خلق لا يتکففون منها چغینا لاسونه ډکیو لوخي ډکی غبین ځان راوړي او غوړی راوړي پوش فل مستكثرو پوش کنا والمستقلو سوک زیات راوړي او سوک کم راوړي ځان لا وذا سبب واسن الارض الى السماء او چې ګورم یو پړې دی چې رسیدون کې د زمکه نه اسمان ته یو ګد پړې دی د زمکه نه اسمان ته ګد شوی دی فارا کده تا ګورما اخذت بیچ تا دا پړې نیولې دی فعلوت ته په بروخته ثم اخذ برجل اخر پوښګنا بیا دا پړېونیو بلکس فعلا به نو خطر هغه په بار په سعودي پړي ثم اخذ برجل اخر بیا دا پړېونیو بلکس چې هغه عمر دی فعلا به نو بروخته ثم اخذ برجل اخر عثمان دی فانقطع نا پړې په من نه وشلید ثم وصلا بیا هغه شلیدل دی بیا غوټه شو بیا پړې په خپل حال پاتې شو یو ورځ نه اوغه نه غوړی او غبینه راساسي او خلق تنا خپل استعداد مطابق څوک د بورېډه کې څوک د ګلاس ډکې او څوک د چینک ډکې او څوک پیاله ډکې عجیب قتل مې یو ګد پړې دي زمکه اسمانه پوري او ته پاغي باندې وخیږي نو برته لاړ شي بیا بل وخیږي بیا بل وخیږي بیا بل اخر دا پړې وشلې ده بیا غوټه شو دا پړې اسلام دې کنه او دا ذلت چې دا اسلام دی په خپل سوی نو دی فقال ابو بکر یا رسول الله بی انت توجه کا ابو بکر اے د الله پیغمبر زما مور او پلار دتانه قربان شي والله لا تدعوني قسم می دی پلا چې ته ما پرېګی دا فاعبر بها چې تعبیر خوبکم تاسو ما جی پرېګی دا د خوب تعبیر کوم فقال نبی صلی الله علیه وسلم اعبر وک تعبیر قال اما الذلت فالاسلام دا ذلت چې دنو دا اسلام دی ځکه چې دا سورې دا د سکون شه دی دا منو د سکون دی اسلام کې سکون اور واما الذي ينتف من العسل والسمن هغه شی چې اساسي دی نه غبینو پای دا غبینو غوړي فالقران دا قران عظیم دی حلاوته تنتفو د دې هغه خوګواله او اثرات کتر اساسي فالمستكثر من القران والمستقل چا د قران خیلم ډیر واغسو چا کم واما سبب الواصل من السماء الى الارض ارجغه پړې دي د زمکه اسمان تر رسیدلې فالحق الذي انت عليه هغه حق دې زما پیغمبر چې ته پی تاخذ بي چې تا دانی ولې دې فيوليك الله الله بتاو چت ساتي بربي نو ثم ياخذ برجل من بعدك بیا به اخلي دا پړې تا نه پس بل سړې چې ابو بکر دې فیالو بی نو دے پہ فرضی ثم یاخذ رجل آخر چمر دے فیالو بی ثم یاخذ رجل آخر بیا بو نشی دا پڑے بل سڑے عثمان دے فینقطع بی نو دا پڑے پدی وشلیگی معنی سو خلافت اشارہ شو
سیری ستا دور بد امن تیر شي صدیق دور امن باندې تیر شو عمر دور عثمان دور کې دا پړیو شلې دا اختلاف راغی تا خیال دی ورته الته جګړې پیدا شي اختلافات رااله نو بیا دا پړې جوخ شو نو یا خدا چې اختلاف په امن بدل شو یا دا جوختېدل په زمانه د چا شو عالی سیف شو جی ثم يحضر رجل آخر فيصلي ثم يصلي له فيعلو به فقال يا رسول الله أبي أنت لك صبر وکا نو بیا سری ثم يصلي له فيعلو به فاخبرني يا رسول الله بیا انت اصبت ام اخطات توجه الله پیغمبر دا وخیا چې ما به خوب تعبیر په صحیح طریقې سره یاد پکې خطا شوم نبی علیہ السلام یا سب تبازن وقت تبازن بعضی تعبیر خود خو کو بعضی تعبیر د خنه نه کړي ما یا رسول الله تحدثني بالذي اخطاتو ما ته بیان کا غشي چې د پکې خطا شوی لا تقسم قسم مکوا تا چې په قسم وخور دا خنو کوشش کنه دا قسم کول پکې خنو نور تعبیر د خ کړي خدا دینو چې والله الا تدعوني فاعبر بها تا قسم کړو دا قسم د خنه دی جی باب تعبیر رؤیا بعد صلاه الصبح باب د بیان د خودونو د تعبیر د خوبونو پس د مز د سبانا ادا حدیث تامخ کې ویلې دي سر لغون الفاظ کې معمولی ایر پیر دي کتاب رؤیا کتاب مخ کې ویلې دي جی وبه قال حدثنا محمد بن هشام ابو هشام قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء حدثنا سمر بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر ان يقول لاصحابه هل راى احد منكم قال فيقص عليه ما شاء الله یعنی حضرت په جموز نه فارغ شو نوې بچا خوب لیدل نه نو هر چا خپل خوب بیان ک وانه قال لنا ذات غدات یورد نبی علیہ الصلوۃ والسلام توي چنو اتان الليله اتيان رالمات د شپې دو کسان وانهما ابتعثاني او دې زله کټه پاسول ما بوتما وانهما قالا لي انطلق ما تزر روان شه واني انطلقت ما مزدو روان شم وإنا اتينا على رجل او بشک موږ تریواړو په یو سړي مستجرن چغه پروت په ډډه باندې وإذا آخر او ناسا په قتل منو بلو قائم علی بصخره ولار دی په سربانه پکانی وإذا وياوي بصخره لراسي پوشي نو کله چې باغی قص کو په ګټه سره په پاد سر دی نو فیده الحجر حجر منه سم حجر منه نو مان اوبتن بدل دا ګټه سر دی سړی نه حاصله پروتو او ډډه ته او کس ولاړو آی بچ دا ګټه راواچو دی سر لا نو کړچ بچ دا سر به چټی شو او دا پندوس په شان به دا ګټه او تم بدلا نو دې په دې ګټه په سلار څو دا ویل تا مخیا كما كان ثم يقول فيقول به مثل ما قال بالمرة الأولى قال قلت لهما سبحان الله ما هذان قال لي طريق قال فانطلقنا فاتينا على رجل مستلق لقفا ويشتن استاس بروتو جی وإذا قائم عليه بكلوب من حديد ويأتي أحد بكلوب ایسا کندی د اوسپنې وی جی ويشرشر شدقه نو را به خل د دې دا وخی الی قفا او سټتا ومن خرو اے دا د پوزي د سپیګما الی قفا وینه الی قفا الله اکبر اکلوب یا کلو کونډه چې دلته راځي لګنا نو دا خلا او سترګي دا پوزا دا به سر ته رسیدا یا ودلته واچولا دلته دا څه واچولا پوښتنه مولي سه بانو نو بد شکل به کړه قال وما قال ابو رجاء فيشق سنة حول الجانب الآخر فيقول به مثل ما قال بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يشاء ذلك الجانب كان كما كان ثم يعود عليه فيقول به مثل ما قال المرة الأولى قال قلت سبحان الله ما هذا قال فانطلقنا فاتينا على مثل التنور قال وأحسب أنه كان يقول فإذا في لغة وأصوات قال فاطلعنا فيه فإذا في رجال ونساء وامرأة فإذا هم بربند وی وسړي زامنو فإذا أتاهم ذلك الله زو قال قلت لهم ما هؤلاء نو زو ما نه دا اوچت به ګره چې دا اور به ګرم شو کنځي به کتنه بار شو لکه او به خټ کېدل نو بیا به کتل لاړل جی
قال لي انطلق قال فانطلقنا فاتينا على نهر حسبت انه كان يقول احمر مثل الدم واذا في النار رجل سابق يسبح واذا على شاط النار رجل قد جمع عنده حجاره كثيره واذا ذلك السابق يسبح ما يسبح ثم ياتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجاره فيغفر له فاه فيلقم حجرا فينطلق فيسبح ثم فيعفر د خام یاد فيعفر فای نو دی بولا کولاو کدا وی جرابه غټ دی دی بلاګي نائب الاخلاق کی غټو منډلا لما جاءنا فغفر فاه فيلقم حجرا قال قلت لهما ما هذا قال لانطلق قال فانطلقنا فاتينا على فيفغر له فاو فيفغر دی انو خلق ولا ورته کولاو کړه نو غي ورته نوړای کړه دا غټ ورته خلق منډلا على رجل كريه المرأة كأكرم أن ترى رجلا مرأة یو سړی می د کریه المرأه بدترین منظر والا کاکرهمان تراین پوښګنا رجلن داسي چې بدترین شکل کې څارته یو سړی وګینه یا مرأتن او خلا وإذا عنده نار له يحوش ويسعى حولها قال قلت لهما ما هذا قال لي انطلق فانطلقنا فأتينا على رأس معصمة فيها من كل نور الربيع وإذا بين ظهر الروضة رجل على روضة موتمة فيها یو داسي باغچه آباد او تاسو چې پای کې جوړ کړی من کل نور ربيع هر قسم غټای او ګلونه د موسم د سپرلی رجل لا اكاد ارى طولا في السماء واذا حول الرجل من اكثر ولدان رأيتم قد قال قلت لهما ما هذا ما هؤلاء قال لي انطلق قال فانطلقنا فانتهينا الى رجل عظيمة لم ارى رجلا قد اعظم منها ولا احسن قال لي ارق فيها قال ارق فيها برفيدا فيها فانتهينا الى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فانتهينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلفهم فاحسن ما انت یعنی نیمه عیسا داغي دلونا بهترین حسینو ما انتراین و شطر اخبق ما انترا او بلا در بدترین بد شکل وجي قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر قال واذا نهر معترض يجري كان ماؤه المحذوف في البياض فذهبوا فوقعوا فيها ثم رجعوا الينا قد ذهب ذلك سووا عنهم فصاروا في احسن سوره قال لي هذه جنة عدن وهذا كمنزلك قال فسمع بصري صوتا فاذا قصر مثل ربابه بالبيضاء قال لي مثل ربابه البيضاء بيګه پشان دغه تک کی سپینه ورزي چشمان کې کله کله راوخیږي جی قال قلت لهما بارك الله فيكما زراني پرېګه ده ما فادخلوا چې دې کو ته خدن نشوا قال اما الان فلا وانت داخله قال اوسنا وانت دارته برسو دې ترازي منزل العجبا فما هذا الذي رايته قال لي اما انا سنخبرك خبركم دا اوس تفصیل اتيت علي يسلو راسه بالحجر فانه الرجل ياخذ القران فيفيزه وينام فيرفيزه بیا دې پریګي دي قران باندې عمل نه کوي وينام عن الصلاه المكتوبه مزون نه کوي واما الرجل الذي اتيت عليه يشرشر چې شروع کېده به دغه هغه وخت کی تر قفار اخله کېدل با وعينه الى قفوه فإن الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذب تیر راوزی د کورا او دروغ وی دروغ جوړی او تبلغ الافاق کنارو د اسمان ته ورسېږي واما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني دا بربند خزي سړي چې په یو تندور کې دا بدکار زنا خوار والله اتيت عليه يسبح في النار ويلقم الحجاره فإنه آكل الربا وما الرجل الكريم والمرأة الذي عنده النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالک خازن جهنم دا مالکو چې دربانچی د دوزخ و اما الرجل الطويل الذي في روضته فإنه ابراهيم واما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطره فقال بعض المسلمين يا رسول الله واولاد المسلمين فقال رسول الله واولاد المشركين واما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا دا خسته شکل والا خسته عمل والو بد شکل والا بد عمل والو بسم الله الرحمن الرحيم کتاب الفتن دا کتاب دے په بیان د فتن کې ګوره مولانا صاحب دا فتن جمع د فتنتون دا او دا فتنه مهنت مشقت او پریشانی ته وي والفتنه اشد من القتل خلاصه دا چې په دې باب کې 101 احادیث دي موصول روایات پاغي کې 27 دي مکرر پکې 80 دي خالص پکې 21 دي آثار د صحابه پکې 15 دي ٹھیک شو
او دا د قیامت د علاماتو نه وي چې قیامت کې چې کوم مشکلات ذکر راځي به انسان باندې نو دا غي ذکر دی او چونکه مشکلات چې راځي دغه نه تعبیر په فتن ذکر کړی دی چې هغه سبب د فتنې وي یعنی هغه عذاب وجد ترک عمل یا وجد شرک باندې واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه جی وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنه ځان بچ کې د امتحاناتونه د فتنونه نبرسي سزا دي هغه چاته چې ظلم کړي تاسو نه یوازي بلکې تاسو راګیر شئ وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن او بیان د هغه روایتو هغه تعلیماتو د پیغمبر علیه السلام چې صحابه کرام به د فتنو نه يرول چې فتنو نه بزان بچ کوي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن شريك قال حدثنا بن عمر عن ابن ابي مليكه قال اسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا على حوض انتظر ومن يريد زبر په حوض کوثر باندې ما انتظار وکم دا چا یریدو چې ما څخه راضي علی فما فيؤخذ بناس من دوني او بني ولشي سردل زمانه مخکي یعنی ما ته د رسیدون مخکي فاقول امتي ويقال لا تدري تنه خبر جیولی مشو علی القاقرا ته چې لاړی نو مشوه دوی روان شه په شا یعنی دین پر خود مرتد شو او ذات دعا بتزان لغواړي اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على عقابنا او نفتنا اے الله پناه غواړو په خبره چې واپس شو په خپل پوندو باندې بيدی نشو ونفتنا یا په فتنو کې مبتلا شو الله دې بيدی نه د فتنو نه موږ وساته قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عن مغيرة عن ابي وائل قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم انا فرضكم على حوض فانا الي رجال منكم حتى اذا اولت لانابلهم اقتل دوني فاقول الى اصحابي يقول لا فاقتل جون مراد رابخ کله شیمانه مخکی زب اراده کوم چایل او باور کوم کنه نوای به مان راخ کله شیافه وبه قال حدثنا يحيى بن وكيع قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا اخبرتكم على الحوض من ورده شربا منه ومن شرب منه لم يظمأ ابدا يردن علي اقوام اعرفهم ويعرفون ثم يحال والله بما في جن زباغيل في جنم توبه الله بن ابي عياش وانا احدث ما هذا فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم قال وانا اشهد على ابي سعيد الخدري اذا سمعت يزيد فيه قال انهم مني ويقال انك لا تدري ما بدلوا بعدك فاقول ما بدلوا بعدك استا دین کې دوی تبدیلی راوستي وا ځان نه بدعات او رسومات په دین کې کړو باب قول النبي صلی الله علیه وسلم سترون بعد امور تنكرونها وقال عبد الله بن نبی علیہ السلام فرمایلی صحابه ته سترون بعد امور تاسو وګوره مان رسوسنا کوم کارونا تنکرونا چې تاسو په حیثیت دین ناشنا غنئ جی قال النبي صلی الله علیه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض وبه قال حدثنا مسدد اصبروا مراد د په دین چې کوم مصائب عالم راضي هغه برداشت کړي حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الاعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم سترون بعض اثرتن ما نفيجني صحابه انصار ته اثرتن ما نفيجني یعنی تقدیم د خلق پتا سو باندې قالوا كما تامون يا رسول الله قال ادو اليهم حقهم وسر الله حق ادو اليهم یعنی حواله کې د عمراو ته حق د مشرید دوی وصل الله حقکم او د خپل د حق د پوره کېدو رب نو سوالو کوي جی او وی قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن ابي رجاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من امير شرف عليه غير بينه من خرج من السلطان شبرا ما تمت الجاهليه من خرج هغه سوچ خروج کی خپل امیر باندې ٹھیک شو خروج کی خپل امیر باندې قید شبرن په مقدار د یوې لیشت یعنی لږ باندې نو ما تمیتتن جاهلیتن نو ته مرشه پاغه مرد جاهلیت سره رسول روان دي چې سو پرستا امیر نه کفر بواه نی اخکار شوی ناغه پور به د خپل امیر مخالفت نه کوي او که چرستا امیر مثلا داسې شي نو اطاعت به نه کوي خو فساد به نه پیدا کوي جی وبه قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن جاد عن جاد ابي عثمان حدثنا ابو رجاء وقال ابي قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى من امير شيئا يكره فليصبر عليه فانه من فرق الجماعه شبرا فمات الا مات میتتن جاهلیتن
نو معنا نه دې مړ مگر په مرګ د جاهلیت سره یو خدای شما ته ګور جاهلیت مرین بی دینه مرشه یا میته د جاهلیت نه مراد بدترین مرګ سره مرګ به خني قال حدثنا اسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بشر بن سعيد عن جناد بن ابي اميه قال دخلنا على عبيد بن سعيد وهو مريض قلنا اصلحك الله حدثنا يا بحديث يرفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا فقال فيما اخذ علينا ان بايعنا على سمع وطاعه منګه بیاتو کې نبی علیہ السلام سره په سمې په طاعت باندې فی منشتنا په خوشاله زمونږه و مکرهنا او په ناګوارې زمونږه و عسرنا په سختۍ زمونږه و یسرنا او په سہولت زمونږه و آثاراتن علینا او په ترجیح ورکول خلق ته په موږ باندې ازمن پوجي ترجیح پوجي لکه ته یو لوی شخصیت کنا او ستا په علاقه کې بل سړی د تانه کم مرتبه پتا امیر کی دا اسرتن علینا شو نو پتا باندې بل ترجیح ورکا فقط کینا قلار والله ننازع الامر آلو او د دې خبر چې موږ اختلاف نکو د امارت آل د امارت سره چې بادشاہ دی الا ان ترو کفرن بواها ها که چرتا سونه کفر ظاهر عندكم من الله فيه برهان چې تاسو هغه د الله سره نه پاغي دلیل وی جی او به قال حدثنا محمد بن عمرو حدثنا شعبان قتاده عن ابن مالک عن وسيد بن حجر ان رجل شعب د نر بچیا فقال رسول الله استعمل فلا انا ولم نستعمل فلانا ولم تستعملني قال وان شكرنا بعد اسرة فاصبروا حتى تلقوني باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نبی اسلام څخه یو کس راغی او یا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني تازه عامل فلان کې د عامل گورنر ک او مال د سعود را نکرا نبی رسول انکم سترون بعدی اسرة ترجیحات فاصبروني حتى تلقوني صبر وکاجه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم حلقوا مجالا لغير مدين سفهاء باب جو بیان د قول د پیغمبر اسلام چالا امتی هلاکت زما د امت چره علا ید او غیلمتن هغه پلاس الکان او صفهاء وبي داسې پیدا بشلکان چغد صفیحان وی او دغی اولاد چې دغه سبب د اختراق د امت بجوړ شي لکه دا مروان اولاد چو پوښو کنه دا کشرانو او بیا لوی مصیبت جوړ شو اختلافات او نزاعات راغلي پایبانه وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد ابن عمرو بن سعيد قال اخبرني جدي قال كنت جالسا مع ابي هريره رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه ومعنا مروان قال ابو هريره سمعت صادق المسجد صلى الله عليه وسلم يقول هلكت امتي على ايدي غلمه من قريش فقال مروان لا هغه غلمه قريش کوم کنه هغه مروان او خلفاء د بني امیه فقال ابو هريره او دې کې چې څومره وکنه اکثر دا اقتدارات نابالغ تم ورکړو نابالغ بګي او ددارانو لو شيطان اقول بني فلان وبني فلان لفعلت فكنت اخرج مع جدي الى بني مروان وحين ملكوا في الشام فاذا راهم غيرمانا او زه بخپل نکسرت لم بني مروان زهین ملکو بالشام چې اقتدار په شام کې وو فاذا راهم غلمانا احداثا نو کله چې دیولید الالکان نو عمره قال ناوی به عصاها اولای ان یکونو منهم قلنا انتال د بنو امیه چې دا الکان به قتل کړه یا نبی علیہ السلام چې ویل زما د امت تباہی بدنو جوانانو په لاس اغدا دي لکه جاهل اقتدار ور کړو او رغی چې کو کې شران نه پویو باب قول نبی صلی الله علیه وسلم ویل للعرب من شر قد اقترب هلاکت وی د پار د عرب من شر قد اقترب لوجه دا شرنا چې قریب شوه دی چې د قیامت ته جی شر یعنی قیامت مخ مبارک تک سو شو د خفقان نا قد اقترب پوشی فتحن اليوم کلاو کړه شوی دی نن من ردم یاجوج و ماجوج بند یاجوج ماجوج نا مثل هذه مثل هذه وقد سفيان 90 او 100 90 100 توي کړه چې دا څه ٹھیک شو او دا یو نیم سر چا ورته چې انا هلاکو ايمن به هلاکیږي او فينا الصالحون بنام اذا كسر الخبث چې کله پلیتان زیات شي صالحین به پکې لار شي
او پرز د قیامت بیاری او سره په خپل عمل پاسي نو دینه معلومه شو چې رد می یاجوج شته ښا یو کانی ما پرد می یاجوج باندې حواله ورکول چې دا شته کم ځای کې او کم تفصیل لیکل دي آذربایجان کې دي فلان کیږي کې دي ډیګریزه کې دي ان رسمال یو چټ راغی په چټ کې داو چې دا ردم خو شته نه په دنیا کې چې شته نه نو د دمره تفصیل او د حوالو ضرورت څه پاتې شو نه لکه ردم شته نو تاسو کتل دي تاسو د کلی څو کال خوش غاڼه دیوانه سند کتل دي بیل شته بیل کې نشته دي تا کتل ته دا خو ضروري ده چې یو شی به تو ګور نه غبوي ردم شته حدیث کوم راغی نبی رسول الله تمره سوره پکې نه وشو مراد کنه قرب دې فساد نه دي شي محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زوران ورطان اسامه بن زيد قال اشرف النبي صلى الله عليه وسلم على حسان اوتمن په یو اوچت زبان من اطام المدینه د ډیرو د مدینې نه فقال هذا ما قال الله فقال اني لا ارى فتنه تقوى خلال بيوتكم كوقع المطر باب ظهور الفتن ما تخکاری چې تاسو په دې کورونو کې فتنه راځي لکه دا سره تخکاری لکه باران ساس کی چاپه سین کې ورځيږي باب ظهور الفتن باب دې پرز دې چې قیامت په قرب کې فتنه اخکار شي ټول حدیثون تامه کې ویلي بخاری اول کې ویلي حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر بن زوران سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الحرج قال يا رسول الله ايما هو قال القتل وقال شعيب بن يونس والليث وابن اخي الزهري عن الزهري عن حميد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى الاعمش عن شيخي قال كنت مع عبد الله وابي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعه الايام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويثور فيها الحرج والحرج القتل وبه قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا ابي حدثنا الاعمش حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وابو موسى فتحدثا فقال ابو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعه اياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الحرج والحرج القتل وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير قال عن الاعمش عن ابي وائل قال اني لجالس مع عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثله والحرج بلسان الحبشي القتل وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا سبحان عن ابي وائل عن عبد الله وعاصب رفعه قال بين يدي ايام ينزل فيها العلم وينزل فيها الجهل قال ابو موسى والحرج القتل بلسان الحبشه وقال ابو عوانة عن عاصم عن ابي وائل عن الاشعري انه قال لعبد الله تعالى الايام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ايام الحرج نحوه وقال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركوا الساعه وهم احياء من شرار الناس ناکار با خلق چې قیامت په وخت ژوند دی یعنی ولی حدیث کې راځي چې قیامت بنه قائميږي مگر اشرار الناس باندې باب نه یتی زمان الا الذي بعد شر منه لا یاتی زمان ناراضی یو وقت مگر آنی والا رز دغینه با مصیبت کی او تا د پاره به دغی شر وی لکه کل یوم بطر پرنه چې کوم رز وان د دې رز په نسبت خوا انن چې ان شاء الله د سبانه نه گزاره کوي با وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن زهير بن عدي قال اتينا انس بن مالك فشكونا اليه ما يكون من الحديث فقال اجبروا فانه لا ياتي عليكم زمان الا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعت من نبيكم صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبان الزهري حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن هند بن بنت الحارث بالفراسيه عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول سبحان الله ما انزل الله من الخزائن وما انزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد ازواجه لكي يسلين ركعات في الدنيا عادة في الاخره ما شاء الله ما شاء الله من حمل علينا سلاح فليس منا اسانه طول ویل دي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا سلاح فليس منا وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سمعان بريد عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا سلاح فليس منا وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير احدكم على اخيه بسلاح فانه لا يدري لعل الشيطان اشاره داس نه کی کې دې چې لا شیطان ستاسو لاس مخکي کی او بل زخم ورسی په سبب زخم د مسلمان جهنم ته نه ورځي. قال حدثنا سفيان قلت لعمرو يا ابا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك بنسالها نسال بن اغفالا
هغه 13 حصہ. وبه قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر ان رجلا مرأ في المسجد بأسهم قد ابدى نسولا ان اخکار کړ دغه سوکا لا يخدش مسلما چیز اونګری زخمی نه کیو مسلمان لره. قال حدثنا محمد بن الله قال حدثنا ابو سمعان بريد عن ابي برد عن ابي موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مر احدكم في مسجدنا او في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نسالها او قال ليغمز بكفي الله يصيب احدا من المسلمين منها بشيء. زنده‌باد تین زمان پورا شو هم در مرگ هم